دې میاشتې د ذوالحجه وایي. د دې میاشتې ډېر لوی قدر دی او بیا د دې لسو ورځو د مسلم ترمذي ابو داود حدیث دی حضرت عایشه رضی الله عنها نه چې نبی علیه السلام د دې لسو ورځو ډېر لوی قدر او ډېر عزت دا بیان کړی دی او په دې کې عبادات او په دې کې روجې او په دې کې نفلونه او ذکرونه او خصوصي طور پکې تکبیرات. عبدالله ابن عمر په دې ورځو کې اسې ګرځېدل او ځان سره به تکبیرات ویل. په دې سنت خو اول مونږ عمل نه کوو، نه پې ملیان عمل کوي، نه پې امیان کوي، خو دا رایي په دې کې تکبیرات ویل دا ریاکاري نه ده او ښه په تیزه ویل چې په لار روانې ښه په تیزه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر لله الحمد. نو تکبیرات ډېر هغه به ویله بازار ته به تلو دي چې به ګرځېدلو او هغه ویل چې په دې کې تکبیرات ډېر چې کوم دی ویل څه دي دا پکار دي. نو یو نو په دې کې د تکبیراتو اهتمام دا کول. بیا په دې کې که څوک روجې نیسي نو دا 9 ورځې پوره روجې او 10مه ورځ باندې هغه یو لغوي روجه ده چې د اختر د مانځه نه وروستو بیا په روجه ماتول او خوراک کول. دغه داسې روجه نه ده چې ته پکې څه بلکل ځان د تندې نه مړ کړې، خو لیکن دغه مناسب او مستحبه طریقه دا ده چې د اختر د مانځه نه بعد چې کوم دی نو څه وکړې خوراک وکړې. نو دا د اختر مانځه نه وروستو خوراک کول دا د ټولو دپاره دي، که دا 9 روجې نیولي او که دا 9 روجې نه نیولي او که دا 9 روجې ورسره نیولې د ثواب دا ډېر زیات دی. درېم نمبر مسله چې دی نو د یوم عرفې د روجې ده چې خصوصي په دې کې بیا د اهتمام دی نو هغه 9مه ده. یوم عرفه ویلې ده، یوم عرفه د زماني نوم دی او نبی علیه السلام یوم عرفه 9مه د ذوالحجې ته ویل کېږي. دې ته یوم عرفات ځان نه شی دی، هغه مکان عرفات او یوم عرفه چې کوم دی دا هغه روجه ده. په میدان عرفات کې رسول الله روجه نه ده نیولې. ام فضل بنت حارث فرمایي چې په دې باندې د صحابو اختلاف و. بخاري او مسلم حدیث دی چېرې نبی علیه السلام روجه دی او که بوزه دی، چا ویل روجه دی چا ویل بوزه دی. هغه ولګېدله او یو لوښی یو پیاله شودی چې کوم دی رسول الله ته ولېږل. وایي اوس په پته ولګي چې که رسول الله سورو که شودی وڅکله خو روجه به نه. نبي علیه السلام د شوده ورکړ نو هغې لوښی اوچت کړو چې خلک یې ویني نو بس هغه روجه نه و او بیا حکم وکړو چې یاره په دې کې زیات ذکر کوئ دعاګانې کوئ روجې مه نیسئ. نو په میدان عرفات کې د جمهور علماو رایه هم دا ده چې یاره روجه نیول مکروه دي، لیکن په باقي دنیا کې د یوم عرفه یې ویل د ذوالحجې ویلې ده. د هرې زمانې ځان له د هر علاقې ځان له ورځ ده او ځان له مطلع دی او ځان له چې کوم دی نو سره شروع کېږي ابتدایي کېږي. نو په دې وجه باندې یوم عرفه 9مه د ذوالحجې ده. ابو قتاده رضی الله عنه حدیث دی مسلم ابو داود ترمذي نقل کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د عرفې روجه ونیسي، وګورئ دا تاسو ته پته دا مستحبه روجه ده، په دې کې تکبیرات په تیزه وایه، خو لیکن خلقو ته خپل ځان شو کوه منه چې بازار ته لاړ شي او په بازار کې چې کوم دی زبرګ صاحب چې کوم دی زرستان یي ته خو به روجې ته خو به روجې پر بل کال زه بازار ته تلم یو زبرګ ما ته وایي ما دا تا ته چا ویلي چې هر چا ته لګیا چې زه روجې یم او دی به روجې یو. دا خو مستحب روجه دا خو پټه کې او بیا پکې ته په جومات کې چې کوم دی درستخان هم خور کې دې ته څه ضرورت دی لږ نه پته ولګي دا ریاکار دی. دا پټه روجه ده، مستحب روجه ده او ثواب یې ډېر زیات دی. ثواب کې شک نشته، حدیث بالکل صحیح دی. د ابو قتاده حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی د یوم عرفې روجه ونیسي نو د تیر شوي کال ګناهونه او د آینده کال ګناهونه چې هغه د مخکې نه دته څه دي دا معاف دي ورته. خو صغایر ګورئ دا یار سړی ابن حجر خطایي کې پرې نه وځي. کبایر الله بغیر توبې نه معاف کوي او حقوق العباد بغیر د ادا نه معاف کوي او حقوق الله کې الله تعالی به تخفیف راولي. تخفیف چې څه دی دا به راولي. نو د یوم عرفې څلورمه خبره چې دی هغه دا ده چې کوم انسان د قربانۍ اراده کوي، خو ګوره یاد ساتي چې کوم سړي ګیره خرۍ ګوره د هغوی دپاره دا نه وایم دا خو ګوره توهین کوي. یو سړی ګیره خرۍ او 10 ورځو دپاره ته تش د خپل قربانۍ دپاره چې کوم دی نو څه کې ته ګیره پرېږدې نو ګوره دا ګناه کبیره ده. ګیره خرول ګناه کبیره ده. نو چې ګیره خرول ګناه کبیره ده نو ته د 10 ورځو دپاره زر ټلیفونه کې جیره دا 10 ورځې مال بیا به ګیره خرې نو زه تپوس وکړم ویل او ما ستا دپاره په دې 10 ورځو کې په دې شیزونو عمل کول ګناه ده. دا خو تر ګیرې توهین کې دا دغه خلکو دپاره چې هغوی قرباني کوي او ښه په سنت باندې عمل کوي نو هغه به خپل نوکونه پټ ویښته نوکونه پټ ویښته دا به نه اخلي الا دا چې که فرض کا 40 ورځې شوي نو بیا اخلي 40 ورځو نه زیات چې نوکونه پرېښودل که ښځې پرېږده ګناه ده. یا بعضې جړګان مورتې چې کوم دی هغه هم چې کوم دی دا نوکونه پرېښي غټ غټ هلکان څه چې هلک څه ته وایي دا هلک دی دا خو جینۍ ته بهتره ده
دې ته خو اجړا وایي. هفتوار رسول الله کټ کول سنت ګڼله مستحب، او د 40 ورځو نه زیات انس ابن مالک فرمایي د مسلم حدیث ته د دې نه زیات حدبندي نشته. 40 دینه پورې د نوکونو ساتل دا خیر دی، اجازت کې دي، یا چې کوم دی نو دا وخته ساتل د اجازت کې دي، لیکن د 40 نه زیات نشته. نو که پلس که 40 ورځې پورې د هغه دپاره بیا سنت طریقه نه ده، خو که داسې نه وي نو د هغه دپاره مستحبه طریقه داره چې هغه مستحبه ګورئ، فرض واجب نه ده، ثواب دی پکې چې دی خپل نوکونه نه کټ کوي، د حاجیانو سره مشابهت راشي، او دی خپل پټ ویښته چې کوم دا لرې کوي. کله چې دی قرباني وکړي د قربانۍ نه بعد چې کوم دی نو بیا څه دی بیا دا لرې کولی شي. بیا د یوم عرفې نه وروستو تکبیرات دي، نو کم شی چې په شریعت کې ډېر په ښایسته طریقې سره ثابت دی، نو هغه موږ تاسو نه کوو، شرمېږو، بدعاتو ته تکړه یو، ناجایزو ته تکړه یو. اوسو د تکبیرات چې کوم دی نو د امام او د مقتدیانو دپاره د نهمې د سحر نه د یوم عرفې د سحر نه تر 14مې د مازدیګره پورې په درشتو منځونو کې د جمهور علماو د رایې مطابق او د امام ابو حنیفه رحمه الله او د عبدالله بن مسعود رایې داره چې د عرفې د سحر نه والا تر د اختر د مازدیګره پورې هغه اته منځونه یادوي او د عبدالله بن مسعود د مسلک مطابق عمل کوي، او باقي چې دی نه هغه اجتهاد د دې نه کوي، نور مرفوع روایت پکې نشته دی. اجتهاد د دې نه کوي چې اکثر صحابه وایي چې دا د حج ورځې دي او په دې کې تکبیرات حجیان وایي، نو لهذا ته به تکبیر غوره راجح مسلک هم دغه دی. د نهمې نه واله تر 14مې د مازدیګره پورې په دې درشتو منځونو کې د فرض نه وروستو چې کله امام سلام وګرځوي نو دی به ټول نه مخکې چې کومه دی نور کوم ذکرونه کوي به نه کوي، به وروستو کوي. د مخکې نه به الله اکبر الله اکبر دا به ښه په تیزه باندې وایي، څومره چې زور یې که نه دومره به دې کې سنت، دومره چې په تیزه ویلی شي به دومره کې ثواب دی. نو یو ځل به په تیزه وایي، بیا چې څومره ویلی شي ځان له ذکر دی کوي، خو لیکن یو ځل په تیزه باندې نو په دې کې اکثر مونږ تکبیرات چې کومه دی نو هغه نه وایو، څه غلي غلي شي، څوک یې پټ وایي، څوک یې ویم نه. نو د دې وجې نه دا اهتمام وکړئ چېرې دا په تیزه وایي، په دې کې ډېر لوی ثواب دی. څومره چې ته په تیزه وایې په دې کې دومره ثواب دی. اوس ما ته ثواب پته نه لګي، هلته به پته لګي د قیامت په ورځ باندې، دلته را ثواب پته نه لګي. نو دا بعضې اعمال داسې کوي. او یوه خبره دا چې قرباني خیر تاسو خو به دغه کړي، کوشش دا کوئ چې اول منفرد قرباني کوئ ځان له، بیا چې شریکه قرباني کوئ نو بیا ګورئ د هغه خلکو سره قرباني کوئ د هغوی مال حلال مال پاکي. بس پاتې شو اندرون کې ته دې نه خبر، خو چې په ظاهر کې ته خبرې په ظاهر کې تا ته صحیح ښکاري بس ټیک ته، او که داسې نه وي نو د آرام خورو سره چې کومه دی نو قربانیانې مه کوئ. دې باندې غټ قرباني دې وشوه، خو قرباني وشوه، کم ثوابونه چې دی هغه مرتب نه شو. د دې وجې نه اول کوشش دا پکار دی سړی ځان نه کوي، او بیا که فرض کا د چا سره شریک هم کوي نو چې د هغوی سره د هغه خلقو سره کوي چې هغه خلقو مال چې کومه دی نو ستا په نظر کې په ظاهر کې پاک وي، د هغوی سره قرباني کول څه دي دا پکار دی. بیا چې کله قرباني وشي نو دا یاد ساتئ چې قرباني مسنونه طریقه او مستحبه داره چې 3 ځای کول پکار دي. یو حصہ خپلوانو کې تقسیمول پکار دي، یو چې د غریبانانو کې تقسیمول پکار دي، او یو چې دی نو دا ځان ته. او که په محلو کې فرض که نور خلق قربانیانې کړي نو ټوله بیا ځان ته ساتلی شي، خو که په محله کې بل چا قرباني نه کړي نو بیا به تقسیموي 3 باندې. خو که په محله کې نورې قربانیانې چا کړي نو بیا در لپاره مستحبه داره چې 3 ځای کې، او که ټوله ځان له بیا پاتې کوي نو اجازت ورته شته. خو د کنجوس سړي نښه ده نو ښه خبره بیا هم نه ده، د کنجوس سړي نښه. خو ټول کنجوسان دي، دا برجونه دي ډکي، دا ښځې نر، او بس بیا چې کومه دی نو خوري، او بل ته وایي هلکه وایي دا کار ښه نه دی، او ځان له په خپله باندې ښه دا برجونه ډکوي. نو که فرض که داسې کوي نو د کنجوسۍ نښه ده، خو نور اجازت چې دی نو څه دی دا شته دی.